مونږ په سواد کې شته دی ناپوهه نور احساس چې نومې کړو بدنام زمونږ په هر ځای کې سواتي ښځو له پکار نه ده چې وکړي شاعري او د خلکو منځ کې ناسته وي کوي دي شاعري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هوګو کتونکو زیم ستاسو دوست سلمان وفا کتونکو نن در سره د سمیع الله الجنیدي صاحب په اواز باندې یو ډېره زبردسته شاعري چې د نوره احساس دپاره د نورو پښتنو پیغلو دپاره یو ډېر ښه میسج یو ډېر ښه پیغام پکې پروت دی. کتونکو دا در سره شیر کومه راځئ دا ویډیو په شریک د ملګرو په غوښتنه باندې یو څو اشعار ویمه امید دی چې ستاسو به خوښ شي. شعرونه دي چې ښځو له پکار نه ده چې وکړي شاعري ښځو له پکار نه ده چې وکړي شاعري او د خلکو منځ کې ناسته وي کوي دي شاعري. او ښځه خو میرمن وي د کور ناسته به په کور وي ښځه خو میرمن وي د کور ناسته به په کور وي چې هر څومره هم وکړي دیو په ځان باندې خواري. نو واورئ زما وروڼو محترمو خبردار شئ واورئ زما وروڼو محترمو خبردار شئ مه کوئ سپورټ د دغو ښځو لعنتي. او بعضې خلک دا وایي چې ښه کار دی کوئ بعضې خلک دا وایي چې ښه کار دی کوئ خو دیو به رب له څه جواب ورکوي دوی عذابي. او زمونږ په سواد کې شته دی ناپوهه نور احساس زمونږ په سواد کې شته دی ناپوهه نور احساسو چې نومې کړو بدنام زمونږ په هر ځای کې سواتي. او مکړه نور احساس د دې لار نه توبهګار شه مکړه نور احساس د دغې لار نه توبهګار شه کینه په خپل کور خلکو سره مه کوه دوستي چې کم سپورټر ستا وي او ډاډ درکوي تا ته چې کم سپورټر ستا وي او ډاډ درکوي تا ته نو واوره نور احساس هغه ایمان دې ختموي. او زما نصیحت واوره او توبهګاره شه د رب نه زما نصیحت واوره او توبهګاره شه د رب نه او لرې کړه د ځانه دا سوچونه شیطاني. یو څو ورځې ژوندون دی اخر بزي دنیا نه یو څو ورځې ژوندون دی اخر بزي دنیا نه نو داسې عمل وکړه چې وي صدقه جاري. او تل وایم اشعار زړک د نصیحته تل وایم اشعار زړک د نصیحته بس ومې کړه د ډیره درد تا ته شاعري. او نشته د الفاظ چې بیان کړم نور تا ته نشته د الفاظ چې بیان کړم نور تا ته په نامه یادېږم زه سمیع الله الجنیدي په نامه یادېږم زه سمیع الله الجنیدي. والسلام. که دې نظم کې څه کمی زیاتې راغلی وي بخښنه غواړم لیکن د ملګرو غوښتنه وه د هغوی په حکم باندې ما دا یو څو اشعار جوړ کړي وو ټولو ته ډالۍ وي او خاص کر دغه زنانو ته چې کوم اشعار وي په قرآن کې ربي کریم فرمایي چې زنانو په کور کې ناستې وي او بل دا چې د زنانو آواز دا چې دی دا ناجایز دی دا اوریدل د دې ناجایز دي. نو په دغه بنا باندې ما د